ثانوي او اعلی ثانوي بورډ ملکند د کال 2012 د لسم جمعه د نتیجو اعلان کړی دی. په دې سلسله کې د بورډ په حال کې د یوې درنې دستوري تابع شوی و چې پکې د اولنی شل پوزیشنونو اخیستونکو هلکانو جنکو د دې رشتہ دارانو د سکولونو استادانو سره ګڼ شمېر ولس شرکت کړی و. د بورډ کنټرولر جانداد خان د چیرمن بورډ ایاز خان او سیکرټري رفیق احمد د وړاندې نتیجې اعلان وکړو. د سره په تقریب کې اولنی شل پوزیشن اخیستونکو هلکانو جنکو ته شیلډونه ورکړل شول چې پکې اسد الله عدنان بشیر ملکناز حسن علي اکبر باسط امین محمد عادل جمیل احمد هرا زمان محمد ادریس عنایت الرحمن او نورو غنو شیلډونه حاصل کړل. د نتیجې تر مخه اول دویم او دریم پوزیشن اخیستونکو اکرام الحق لبنا بیبي او شایان امین خیبر نیوز ته وویل زما په دې کامیابی کې خاص کر زما د ټیچرز زما د والدینو او زما د فرندز ډیر زیات کردار دی. د الله تعالی په فضل سره موږ نن دا کامیابی حاصل کړه او ان شاء الله په آینده کې هم زموږ دا کوشش وي چې ان شاء الله موږ خپل سکول او خپل صوبم دغه رنګ روښانه وساتو. زه چې اول خدای پاک ډېر شکریا ادا کوم چې الله پاک دا مقام موږ ته نصیب کو. د دې کامیابۍ شاته چې د چا لاس دی پای کې سچ نه مخکې زموږ استادان صاحبان دي. د دې نه پس بیا دا ټول زموږ د والدینو زما د نیا د دعا نتیجه ده چې هغې ماته ډېره زیاته دعا کوله او زما مور پلار چې هغو ما زه ډېر زیات سپورټ کولم او د خپل محنت نتیجه مې هم ده. خوشحاله یم ځکه چې الله تعالی موږ له دا کامیابي راکړه. په دې کې زموږ د ټیچرز او زموږ کوم پیرنټس دي هغوی موږ ته ډېر زیات سپورټ کړی او انشاءالله موږ خپله کامیابي مخکې هم جاري ساتو او انشاءالله د پاکستان دپاره موږ خامخا هڅه کوو. زه ډېره خوشحاله یم چې ما په فیمیل کې تھرډ پوزیشن واخیستو او دا ټول زما د مور او پلار د دعاګانو او زموږ د سکول د ټیچرز د محنت په وجه باندې وشوه. موږ وکیم لږ محنت کړی و. زه چې کوم دی وروسته میډیکل ته تلل غواړم زه یم چې زه د انسانیت خدمت وکړم او زه نن ډېره زیاته خوشحاله یم. د نتیجې په هکله د بورډ چیرمن پروفیسر ایاز وویل او زموږ د بورډ ته دا فخر حاصل دی چې په ټوله پښتونخوا کې په اولني ځل باندې موږ د ټولو بورډ اتو بورډونو نه مخکې رزلټ اناونس کو. د امتحان کې زموږ کوشش دا و چې بوټي مافیا چې کوم نقل په دې ملک کې شوی دی د هغې روکتام موږ وکړو. په هغې کې د علاقې مشرانو خصوصا د پریس خلکو ډېر زیات کردار ادا کړو د میډیا او د بوټي مافیا خلاف. هغو زموږ سره ډېر تعاون وکړو. استادانو صاحبانو مور پلار او د سیول سوسایټي چې څومره اهم خلک وو هغو ټول زموږ سره کردار ادا کړی دی. موږ نور هم د هغو توقع ساتو چې د آینده دپاره هم په دې کار کې زموږ سره تعاون وکړي او چې دا کوم ناسور او کینسر زموږ په دې ملک کې د نقل په شکل کې موجود دی دا د دې څیز نه وځي. د نتیجې تر مخه امتحان کې 6215 هلکانو او جنکو حصه اخیستې وه چې پکې 43 او 15 امیدوارانو کامیابي حاصله کړې ده او نتیجه 1.6% راغلې ده چې پرایویټ امیدواران پکې هم شامل وو. محمد اسرار خیبر نیوز ملکن بورډ.